دا یو کلمه د شهادت ته دا مونږ ته په الفاظو کې څومره لنډ ښکاري او مختصر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا څومره معمولی لنډه کلمه ده حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به رب العالمین یو کس راوغواړي علی رؤوس الخلائق د ټول مخلوق په مخ کې به الله یو کس راوغواړي د قیامت د شرمندګۍ نه دی الله مونږ بچ کړي ډېره عجیبه شرمندګي ده د ټول مخلوق په مخ کې به پیغمبر به یې نی امتي به یې نی ټول مخلوق به دا پټ پناه به ټول ښکاره کېږي یو کس به الله راوغواړي د ټول مخلوق په وړاندې به حاضر شي فرشتو ته به وایي راوړئ د ګناهونو رجسټرې نو چې د ګناهونو رجسټرې کولو شي نو هغه به 99 رجسټرې وي یو کم 100 رجسټرې او دفترې به پسې کولو شي او یو رجسټر به دومره غټ وي در څو پورې چې د نظر لګي دومره غټ رجسټر دا به پسې کولو شي دا رجسټرې چې د نظر لګي نو هغه رجسټر د ګناه به کولا وي یو کم 100 رجسټرې به د ګناه کولو شي وی رب العالمین به ورته وایي چې په دې کې د څه نه انکار کوي داسې پکې څه شته چې تا نه دي کړي او فرشتو لیکلي دي انکار کوي یو خبره پکې شته چې نه یې مني یا داسې خبره شته چې چا نه ده کړې او فرشتو په تا ظلم کړی لیکلی ده شته پکې داسې خبره دی به وي الله نه د څه څیز نه انکار کوم نه پکې داسې خبره شته چې ما دي نه کړي او فرشتو دي لیکلي بیا به ورته رب العالمین وی افلک عذر څه عذر د سره شته چې دا ګناهونه دې ولې کول څه وجه شته مخې ته څه وجه وه چې دا ګناهونه دې کول افلک عذر ستا دپاره څه عذر شته چې اوس یې ما ته پیش کړي چې دا ګناهونه مې ولې کول وجه به راته وښیي د دې د ګناهونو کولو دی به ویل الله هېڅ وجه هم نشته هېڅ وجه هم نه وه بس ګناهونه دې شوي دي رانه وجه را سره هم نشته چې تا ته وښیم چې د دې وجې نه مې دا ګناه کړې ده بس شوي دي رانه حدیث مبارک کې راځي رب العالمین د طرف نه به ورته وویل شي چې په تا به ظلم نه کېږي ته خفه کېږه مو په تا به ظلم نه کېږي ستا یوه کلمه زموږ سره شته دی چې چا په اخلاص ویلي حدیث مبارک کې راځي یوه پرزه به راوړلی شي کاغذ پاغی کاغذ به لیکلی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به په یو کاغذ باندې لیکل شي هغه پرزه به راوړلی شي وی چې راوړلی شي رب العالمین به وایي چې د ګناهونو دا رجسټر یو طرف ته کوي او دا پرزه بل طرف ته دا بنده به وایي چې دا پرزه کې به څومره طاقت دی دا خو 99 رجسټرې د ګناهونو دی یو رجسټر به دومره لکه د څو پورې چې د سترګو نظر لګي احادیثو مبارکو کې راځي اقه پرزه به ورله په یو چابړي کې کېښودلی شي هغې کې به یې لیکلی اشهد الله